یو روایت کې سلیری زرا کسان او یو روایت کې سوارلس زرا دې شي ځکه د مسلمانانو تعداد د جنګو کسانو 3000 خو بهر حال سپغشو وغیرہ باندې مقابله وشوه بیا ابو سفیان د دغه کفارو د طرف نه مشو هغه وخت کې دا ایمان نور اوره فاطم کال د هجرت باندې د فتح مکه په موقع باندې بیا ایمان راوړو رضی الله تعالی عنه شو نو چې ډېرې ورځې تیرې شوې او د جنگ څخه نتیجه نه راوتله ځکه صحابه کرام په مدینه منوره کې مخې د خندق کنسته او داغه نه چاټو نشواله او ګلان دې به ترادوس شلو بیا راخنې ته نه نشو او یو کس نیم کوشش وکړو هغه قتل کړي شو نو چې کله ډېر وخت تیر شو ډېر ورځې تیرې شوې نو دوی دا فیصله وکړه پټه چیرې واپس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یخنی و ډیره سخته هوا لګیدا یخنی موسم مدینه منوره کې یخنی دي مکه مکرمه کې ډیره زیاته یخنی شیرو بیا باندې پکې سړې لګي د سخته یخنی الته نه جوړ چې سړې کوټ واغوندي ساتر فصل کې بنین واغوندي مدینہ منوره کې د دسمبر جنوري کې فروری کې پدې کې یخني او کله په باران هم شي چې باران شي نو بیا یخني نور هم سیواش نو دا موسم د یخني نبی علیہ السلام صحابه ته وی یا رسول بدا سیمی چې لاړ شي او ماته د کفارو خبر را صحابه کو نبی علیہ السلام په خبره باندې سر قربانو او د دې سخت یخنۍ او د تکلیف د یاري نه د کفارو د یاري نه د مرګ د یاري نه او د یخنۍ د تکلیف نه د طرف بل یو طرف تخیته تشلاو دي کپڑے هغه سنشتا چې هغه د یخنۍ مقابله وکړي بنین او اور واسکټ وغیرہ دا نشتا نو ټول غلي وای نبی رسول الله بدرې پیری اعلان صحابه کرام غوږ نبی رسول الله یو صحابي ته وی بیا لکه پاس هغه پاس نبی رسول الله والسلام ورته وی چې لا شمال د کفارو خبر راوړه وګوره څه حرکت باندې کی پچا باندې وډاس نه کې ګدار باندې کې خاموش راشه او خاموش راشه وېزه د یخنۍ نه داس کرا پیدو رسول الله مبارک دې زما په دې سینه باندې لاس وی بیا نه یخنۍ وا او دې ګرځي یما چې بس په حمام کې روانه ایتر راته لګېدل ویلار نو تور تیار ده د دې خلکو دې مېس ته ورننه وته مو یو کس په خوا کې کېناست څو دا څه پته و چې تاسو راغلي هغه دا زموږ خپل مرګري دا یقین خو یې کېده چې دا صحابه او د طرف نه وسوک راغلي د نبی علیہ السلام د طرف نه وسوک جاسوس راغلي نو چې کېناست وي ابو سفیان یو خبره و چاله دا د خپل ملګری معلومات چې د بارای کس پکې ناس نه وېزه دا خپل مرګري ما سره په واقع کم ناس زر نه اگر د لاس وو چاله ته سوفي چاله کیو
دا خوار سره نشي کولی ودا چالاکی مې وکړه چې سره مې د مټه ویلو چې راکه شوکی د چا زوی مړ دې ما نه پیه پلانې د پلانې زوی او یې مې خاله خاطر خپل سره کړلې او خبره وی په دې کې سیلې و دې راځه د دوی دا خېمې مې ټولې وکړې کټوي چې د سر ترکاری باندې کړي واقع ولا نغارو نفکټو وی په دې کې دغه دا لمن چاته شولا په هوا سره د ابو سفیان ودانو میرا کنه ښکار شو ما به شي راځي وی به رسول الله مبارک چې دا باندې کې چاته بسوي نه بس خبر ماره ابو سفیان چې کله دا خبره وکړه چې بارای سړې په کې څوک نه وي دراز خبره راځه هغه دراز خبره دا و چې تابو میا شمو شو چې داسې تیر خوراکم را سره ختم مو کوی چې وړ بلاټ شو مدینه منوره په قبضه کوم مسلمانان او صحابه کرامو څومره دي نبی رسول الله په ټول ختم کو بس مونږ راځو دا اوس مونږ دا چې کوم د خوراک سامان راوړل هغه ختم شو او یقیناً د دې هم څه علاج را سره نشته او سخت سیلې لګي خیمه مرادو ووالو زوري کټوي مرادو ورکړم زما راي دادا چې زه جو واپس بازار خلکو میلا بالا وخته وجه چا سره سوالې په سوالو سوال شو او یسو دغه شو نو بسار چې په ځای پرې خپل د ډیرو خلکو د اصلحیم پاتې شوي د خوراک سامان هم پاتې شي دغه په تیښته کې بیا سره د ځان سره څه شی وړي نشي نه سره هغه دی چې هر څو ورځي وته لاړو کړي اگر هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه نو د مالی غنیمت راغون صحابه ورته لاړل او څه سيزونه دی پاتې اخو مالی غنیمت هغه راغون الله جل شانه بددا غزوه خندق کې مسلمانانو ته داسې غلبه ورکړه چې ډېر انتهایی به سر سامان د بدر نزيات به سر سامانی چې سوچو کې دې خبرې ځکه چې مسلمانان د غربت په حالت کې هم د ولګي او د تندې په حالت کې هم تعداد کم کافران کې سلور چند او پنځه چند سیواو بیا الله پاک موږ د شکست ورته دا هغه الله امداد یو طرف ته په یخنی دی راوستا یو طرف ته په بل طرف ته په کومه سیده یو طوفان راوستو دا الله امداد ته په یو طریقه باندې چاله راشي دا ابراهیم په فوجونو باندې الله وړي وړي مرغۍ راوړي دا نه سره د مسعود د دانی عمر یو بامو او هغه ته وړي الله چې د چانا د دین خدمت اخلي کنا نو د میګونه مخلي د ماشونه مخلي د زندخانونه مخلي د هر څه نه الله پاک هغه د چا د پاره د قهر سبب جوړ د دوی لپاره د یخنی د دوی لپاره د هوا او سیلې او طوفان دا قهر او مسلمانانو ته الله پاک مالی غنیمت هم ډېر شي دا غزوه خندق مشهور جنگ دا خندق اثرات زي په زي نخي وغيرها اوس نشته او باغ دې باندې سرور راغلي چې کوم اثر تبرکان باز زینه پاتې دي پکې سړی لاړ شي او دا غي په غاړه باندې چې کوم جمعهونه جوړ 7 مساجد دې د جمعهونه هغه جمعهونو کې اوس په دریو جمعهونو باندې غاړ جمعه سعودي والا عمل کوي ګړې خیر سم کولې جمعه او نور واړه راسي یو کمره دا مزینو چې ابو بکر صدیق چې تناس کړي و سلمان فارسی کوم دې ناس کړي و حضرت عمر کوم دې ناس کړي و حضرت علي کوم دې ناس کړي و
نو باغې باندې بیا جمعهونه شي رسو خلک کړي واړه واړه جمعهونه کله چې لاړ شي هلته نو دوه رکعاته نفل کیږي چې مازونه وغیرہ پکې پراته الله دې موږ تاسو ته بیا هدایت نصیب. بهرحال مسلمانان د دغه نرستو په کفارو باندې یو روعه پرېوه یره د مسلمانانو مقابله وکړه خو بیا هم چې اثر پورته کو سورانې به کو خطره ده. په شپږم کال د ابتدا محمد ابن مسلمه یو صحابي د نبی رسول الله ته یو څو صحابه ورکړ او یو علاقه ته ولې هغه خلکو سره چې مقابله وشوه لس کسان باغې کې مړ شو مسلمانانو ته ډېر مالي غنیمت ملاو قبیله وتښتېده هغوی لاړل او مسلمانانو ته مالي غنیمت ملاو شو. مالي غنیمت دا طریقه ده چې د دې پنځمه حصه به بیت المال او دا باقی به چې کوم دی په دې مجاهدینو باندې هغه مجاهدینو تقسیم او په دغه ورځو کې صحابه کرامو یو مالدار سره سمامه ابن اسال دا درو هغه ونی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوست. نبی علیہ السلام وی دی مسجد نبی په رسل پوری وتر. نبی علیہ السلام وی دا مالدار سره دی دله بتاسو ډوډۍ نه راوړي زما د کور نه مور ډوډۍ راس. د کفر په حالت کې هم رسول الله مبارک د یو سړي د حیثیت خیال ساتل او دا پکار نه او بیا چې میلمای رسول الله مبارک فرمای اکرم الضيف ولو كان كافرا د میلما اکرام کوا سپک ورته مګوره اگر که کافر دی په خپل مجلس کې وساته کې دې چې ستاسو نیکي د مجلس په اثر شي. په سمامه ابن اسال باندې په اوله شپه اثر شوی و هغه که څنګه پښتو وکړه مشرکان خو د پښتنو نه زیات جاهلان موږ په ایماندار یو الحمدلله کافر خو نه یو وایي زديانو نو چې شپه تېره شوه رسول الله مبارک ورسار کې راغی وایي څه حال دی سمامه څه د سره وکړو دا ورته وایي کمی پریدي انسان عن کچرته ته ما سره انعام کې احسان را سره کې نو زبدي شکریا ادا کمی قتلې نیو ډېر قیمتي سره وکړه څوک به درته تاسو کې د دباو خبره او که می پریدي دسی آزادې نو چې څو د مال غواړي در بدل خذ مالا ما شئت څومره چې دی خوښه یې مال بدل. نبی رسول الله بیا چې شپه تېره شوه نو چې سهار د نبی رسول الله بیا راغی وی کیف الحال یا سمامه څه حال دی هغه خبره مختصر ان تنعم شاکر کته احسان کې نو دی او شکر کوون کی سړي سره احسان نو بس سره شکریا ده خدا خبر بیا موږ کړو شکریا دا کول کو کار نه کړ درې مشه چې درې مشکاله په سبا رسول الله مبارک راغی بیا یې ته دوله بیا ومکه سي جواب که خلاص سره کېنو بس سامي روماني ده شکریا باندې ادا کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی زب اسماء د الله تعالی خدا درې ورځې په دغه تکي تاسو روزه په وله کوله
د صحابه او حالات وکړل د صحابه او عادات ولیدل دا بیا قرباني او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینا هغه دې سړي په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا کوم کار د رسول الله مبارک لاړې زمکې ته لپړي دي هغه چې او دسوي لاس وینځي مخینځي څنګه وینځي هغه وبزمکې ته لپړي دي هغه راخلي او په خپل مخونو باندې په جامو باندې په بدن باندې او په سر باندې لګي دا کوم نه دا کوم محبت دا خو د اندازې د سوا محبت او مثلا دغه رسول الله مبارک فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تاسو کې هغه پوری یو سره کامل مؤمن نشي جوړي چې هغه تاسو د خپل ځان نه د بال بچنا د مور پلان او د ټولو خلکو محبوب نو صحابه او رسول الله مبارک ارجع محبوب ارجع محبوب نو دا داوی د باندې تاریخ اصل دوست پټ ایمان راولې ده په ګډ وکزه وین چې ایمان راوړم دا دې قید په حالت کې ما نو داخلك برا پوری خان دي چې دا وې لري د مرګ نو پټ ایمان راوړ په دې درې ورځو کې په د باندې اثر شوی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته صحبت ته زموږه صحبت هم نه لري چې یو سکند بدل نبی رسول الله په صحبت کې سکه ناشته نو کله نبی رسول الله په قطر پسې وراغله او په سر به ورکو تابعدار صحبت کې اثرات تاسو هر نیک صحبت کې اثر وي چې کله ازادي کو کناله کوي پریخ د مسجد نبی سره خوا کې باو اوس هغه باغونه ټول په مسجد نبوي کې راځي زوړ مسجد نبوي چې کومه اصل غزوګه د اصل غزب نن روایت مختلف راغلي په بار حال یو روایت کې ده سل زراع دی نیل دس هغه باندې براغه برجو باندې لیکل حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم اوس خوا طرف ته برې طرفونو ته جمعات ډېر لوی فراخه شوی دی په لکونو خلک په یو ټایم کې راځي نو دغه کوم چې د نبی سره مسجد دی نو هلته کې قبله دې طرف سره د کدي جنوب طرف ته ورموز کې نو دې طرف ته یو باب باغی کې یو کوی همو بیروحه یو بیری روحه دی هغه د مدینه منورې نه 100 کیلومتره بعد یو بیروحه د دې د وګړي خو دې شپږ سوونی وی په دغه باندې رسول الله مبارک وکړه کله دغه باندې کراته هغه کوینه به وبمستلی او داس په وکړه دا سړی لاړ سوما هغه باغ کې یا په بل باغ کې غسل وکړو پاکي کپڑے واغوستي مالدار سړی او واپس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه ته او کیناسته یا رسول الله ما ته کریمه وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله یا رسول الله ما ایمان مخکې راوړ په دوی مشپه ما ایمان راوړ خو دې یاري نه خبره نه کوله چې بیا به خلک وایي چې دا د مرګ نه ویری یا د پیسو نه ویری یا څه نو دا هغه بیا الله جل شانه صحابي جوړ کړ دغه وخت پورې کافر او بیا رضی الله تعالی دا د نبی علیہ السلام د ښه اخلاق او د ښه صحبت او د پاک صحبت برکت چې اولنې اکرام ولداو چې تاسو بوله ډوړی مرو د تاسو زما د کور نه بوله ډوړی راځي دا یو احساس دی دا یو اکرام دی سازیتا ملمانه ډیر رااله یو ډوړی راوړه بل ډوړی راوړه تاسو یو ملمان و ملمان دا الکه دا یا عالمان دي یا مالدار خلق دي یا دادی یا نیکان صالحان دي دوی بالا کسه ډوړی له دا اعزاز او دا اکرام دا غوړو پر ډېر لوي شي حالانکه ډوړی څه مسله نه و خبره و د عزت خبره و د اکرام
دا اعزاز او اکرام چې د چا کیږي کنه نو د دې اثر ضرور چې کوم نه ښکار کوي د دې نتیجه خپل راوځي دا ښه عمل کوي دا ریاکشن د ریاکشن دا ښه اثر نو د دغه په برکت باندې او د نبی رسول الله د صحبت په برکت باندې یو لوی کافر چې هغه سره لوی قبیله وا لوی خلکو لوی خاندان لوی مال او دولت او جلال هم مسلمان شه بین د مال پروا ساتله نه چې کومه د جلال پروا ساتله نه په دغه باندې دغه صحابه کرام کو د دنیا والا خلک وونه هغه سره د هغه په زړه کې د دنیا مینا او د دنیا محبت سره وونه زمانو د دې زمون د دې دین د پاره چې دامن د پاسا نه رسیدلې نن موږ په جماعت کې کومو نن موږ چې کوم دی روزاني شو په آزادۍ باندې نن موږ د قران تلاوت کوو نن موږ ذکر کوو څه خطر او څه پابندی را باندې نشته چې نه بګي صحابه او زندګۍ ته وګورئ چې په یو احد ویلو باندې حضرت بلال د غرنه راغلی حضرت خباب رضی الله عنه په سکروټو باندې د پاسه سملی ما ته څه تکلیف ملو شوی دی د دې وجنه د دې دین د دې د حفاظت لپاره الله د نبی رسول الله نه بذات خود قرباني رسول صحابه کرامو له قرباني رسول نو موږ لم دومره پکار دي چې کم از کم د دین تیار را رسیدلې چې په دې خپل بدن کې خو راوړل کړه په دې خپل کور کې خو راوړل په دې خپل نجی شخصي کارونو کې په دې کې خو دین راوستل څه مشکل او ګران کار هم د پاره نه دی شیطان را باندې غالب شیطان را تکار ګران کیو او مردا یخنید او په دې یخنۍ کې بوست سات چې کمنو مانځه د پاسي مثلا دا باران دې مړه پلستر واغوندو خدای غفور رحیم نه خدای غفور رحیم دی خدای قهار جبار دی خدای پاک عزیز ذو انتقام دی بدلمه اسی غفور رحیم نه دی بخنه به واړی معافی به واړی دا نه پس کوي د معافی د توکل خلګی زمو سره څه دوه شته موږ دې شکر وباسو چې الله د سونو کالو راځي په مسلمانانو په خاندان کې پیدا کړی کومګه د هندوانو په خاندان کې پیدا کړی د سیکانو په خاندان کې پیدا کړی د بی دین انګريزانو په خاندان کې پیدا کړی زمون په الله احسان نه دی چې موږ موږ کوو یعنی سو موږ ذکر کوو تلاوت نه دا الله په موږ باندې احسان دی چې موږ دغه توفیق رانصیب کړي نور دې دین پاسداري وکړ په دې باندې پورا عمل کول وکړ دا زموږ د دنیا او د آخرت د دوړو د نجات ذریعہ الله دې تعامل نصیب ان شاء الله دلته موږ مدرسه کې به خیری په درشتم تاریخ باندې د زیارت ورځ وي درشتم تاریخ د دې میاشتې لکه نن لسم تاریخ دی درشتم تاریخ باندې با د ماسپخین یوې بجې نه د ستاربندي وی الحمدلله سره خو کافی لسر کسان د حفظ او سلو پینځه کسان شپږ کسان د تجوید او لس کسان یا سکم وبېش د ناظرین الله پاک په دې کالم کې تیار کړی دي نو هغه کې حاضری په دې وکړي چې تاسو لري قربانو چې دا کوم د مدرسې لپاره قرباني کوي سو چنده ورکړي سو کوم دې دعاګانې کوي سو منډې تللې وي چې دا هغه نتیجه تاسو تخدارین چې الحمدلله په دې کال یو نیم کال کې الله پاک چې په باندې څومره دې مدرسې ته ترقی ورکړه حالانکه موږ سره یې سنت آبادی نه سره نشته سلګړې را عاجزي آبادی وکړه طالبان ډیر شي راځي موږ یې واپس شو ځکه موږ سره زه نشته دغه لپاره دعا کوي چې الله پاک دا اسباب دې مهیا کړي د تعمیر وشي اوس موږ سره 160 طالبان دي موږ سره زه نشته کوم ځای کې دي ډېرې به کوم ځای کې زیاره سره نشته بهرحال هغه لپاره دعا کوي چې خیر د دې اجتماع لپاره مستار باندې لپاره موږ دعا کوي چې الله پاک د انساني آسماني آفات او بلیات نه حفاظت نصیب کړي او د شرکت کوشش وکړي الله دې تعالی ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين.